على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اول به د تفسیر بیضاوی شریف درسی، بیا به مشکات اولی، بیا به هدایه بویوی، بیا به هدایه شفی، اخیره کې به مشکات ثانی انشاءالله. شرح نخبه و تبیان به بیا یو څو ورځې وروسته شروع کوو انشاءالله. تفسیر بیضاوی را واړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمنګ په دې دوره کې د اصول تفسیر نه التبیان د علامه صابونی رحمه الله ده، او تفسیر شریف پکې تفسیر بیضاوی ده. د تفسیر بیضاوی نوم ده انوار التنزیل و اسرار التاویل. د تفسیر بیضاوی مقدمه کې ابتدا کې یو شپږو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث د تفسیر لغوي او اصطلاحي تعریف، دویم بحث د تفسیر موضوع، دریم بحث د تفسیر غایه او غرض، څلورم بحث د تفسیر ماخذ، پنځم بحث د امام بیضاوی رحمه الله مختصر حالات، شپږم بحث د تفسیر بیضاوی متعلق یو څو ضروری خبرې. اول بحث د تفسیر لغوي، د تفسیر لغوي او اصطلاحي تعریف. د تفسیر لغوي معنی تفسیر د باب تفعیل مصدر ده او ماخوذ ده د فسر نه، چې په معنا د کشف سره راځي، ښکاره کېدل. امام راغب رحمه الله وی چې د فا سین را دا ماده چې کوم ځای کې وي هلته به د کشف معنی. قرآن کریم کې الله فرمایلی دی والصبح اذا اسفر، سبا اذا اسفر چې کله ښکاره شي. حدیث شریف کې براشي، تاسو اوریدلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. نو اسفار سحر کې رڼا کېدلو ته وایي، کشف ته وایي. سفر ته هم سفر ځکه وایي چې د یو ملګري حالات پکې تا ته منکشف شي. مرګري پته نه لګېږي چې دا ښه سړی دی بد سړی دی، تحمل برداشت د خدمت ماده پکې شته او که نشته، مزاج څنګه دی. تا سره یو درې ورځې سفر وکړي، یو څه روزه در سره ولګئ، نو بیا پته ولګېږي چې د حالات څنګه دي. سفر ته سفر ځکه وایي چې د مرګري حالات پکې منکشف شي. د تفسیر اصطلاحي تعریف دې کې دوه رایې دي، یوه د جمهور رایه ده، یوه د علامه تفتزانی رایه ده. د جمهور رایه دا ده چې د تفسیر اصطلاحي تعریف دا ده چې هو علم باصول يعرف بها معنی کلام الله تعالی على حسب الطاقة البشریه. دا یو علم دی د یو څو قواعدو سره چې د کلام الله معناګانې په دې قواعدو پیژندل کیږي، خو د انسانی طاقت د مقدار په اندازې باندې. ځکه د کلام الله او د الله د کتاب مقصد ته او د مقصد انتها ته رسیدل دا د انسان د طاقت نه بهر خبرې دي. خو چې څومره ستا طاقتي د الله په مراد د الله د کتاب په مدلول ځان پوهول دې ته تفسیر وایي. د علامه تفتزانی رایه دا ده، هغه وایي د تفسیر ته اصطلاحي تعریف دا دی
هو العلم الباحث عن اصول کلام الله تعالی من حيث الدلاله على المراد. دا هغه علم دی چې په دې کې بحث کیږي د قواعدو د کلام الله نه د دې حیثیت نه چې دلالت وکړي په مراد د الله تعالی. دې آیت کې د الله مراد څه شی دی، څه موږ نه غواړي، د څه نه موږ منع کوي، کم حکم دې آیت کې موږ له متوجه دی، دې ته تفسیر وایي. د تفسیر او تعویل په منځ کې فرق شته او که نشته. دې باره کې څلور رایې دي، ډېر اقوال دي، مشهور پکې څلور دي. اول قول د ابو عبیده رحمه الله دی، هغه وایي تفسیر او تعویل مترادفین دي، ترادف دی پکې. کم ځای کې چې ترادف وي هلته تساوي په صدق هم وي، نو مترادفین متساویین هم وي. او تاسو ویلی دي چې کم ځای کې نسبت د تساوي وي هلته د دواړو کلیانو د طرفه موجبي کلیې صادقیږي. نو داسې به وایو چې کل تفسیر تعویل، بل طرف نه به وایو کل تعویل تفسیر. ترادف دی. دا د ابو عبیده رحمه الله قول دی. دویم قول د امام راغب دی رحمه الله، هغه وایي تفسیر او تعویل کې د دوه وجو نه فرق دی. یو وجه دا ده چې د تفسیر استعمال په الفاظ مفردو کې دی او د تعویل استعمال په الفاظ او جملو کې دی. تاسو خبره پوه شئ، دا یو فرق شو. دی وایي دویمه وجه د فرق دا ده چې تفسیر عام دی، کتب الهیو کې هم استعمالیږي او په کتب بشریو کې هم استعمالیږي. د کتب الهیو وضاحت ته هم تفسیر وایي، د بشری کتب تفسیر ته هم وضاحت ته هم تفسیر وایي، دواړو کې استعمالیږي. تعویل خاص دی، کتب الهیو کې استعمالیږي، کتب بشریو کې نه استعمالیږي. نو تعویل خاص شو او تفسیر عام شو. او تاسو ویلی دي چې کم ځای کې دوه کلیان راشي، عام او خاص، د هغې په منځ کې عموم خصوص مطلق. نو د جانبه د خاص نه موجبه کلیه صادقیږي، کل تعویل تفسیر. او د جانبه د اعم موجبه جزیه او سالبه جزیه دواړه صادقیږي. بعض التفسیر تعویل، بعض التفسیر لیس بتاویل. بعض تفسیر تعویل دی چې کلام الهی کتب الهیه وشوی، بعض تفسیر هغه تعویل نه دی چې د بشری کتب وشوی. دا دویم قول شو. دریم قول د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دی، هغه وایي قول قطعی طور سره، قطعی طور سره مراد د الله تعالی معلوم شي، دې ته تفسیر وایي. او د احد المحتملاتو کې یو محتمل ته ترجیح ورکول بغیر د قطعی فیصلې نه دې ته تاویل وایي. څلورم قول د بعض عالمانو دی، هغوی وایي ما يتعلق بالروایت ته تفسیر وایي او ما يتعلق بالدرایت ته تاویل وایي. معنا دا ده چې د قرآن کریم تشریح ته په روایت سره وکړي، دې ته تفسیر وایي. د قرآن کریم تشریح ته په درایت سره وکړي، عقل سره وکړي، دې ته تاویل وایي. دویم بحث د تفسیر موضوع. د تفسیر موضوع آیات قرآنی دي، د دې حیثیت نه چې معانی ته فهم شي. تاسو پوه شئ، موضوع د علم تفسیر آیات قرآنی د دې حیثیت نه چې معانی ته فهم شي. د تفسیر غرض الفوز بسعادت الدارین،
ځان کامیابول دي په نیکبختۍ د دواړو جهانو. دا د تفسیر غایه او غرض. څلورم بحث د تفسیر ماخذ ما به الاستمداد، یعنی هغه علوم چې د هغې په ذریعه فن تفسیر کې د هغې نه مدد طلب کول کېږي. هغه څلور څیزونه دي. اول نمبر کتاب الله، قرآن کریم تفسیر کې به د کتاب الله نه مدد حاصله. دویم سی سنت رسول صلی الله علیه وسلم. دریم سیز آثار صحابه. څلورم د عربی النسل فصحاو کلام. دا څلور سیزونه د تفسیر ماخذ دی. اول نمبر کتاب الله، ځکه القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن بعض حصہ د بعض نور حصے تفسیر کوي. یو ځای کې مجمل ذکر شوي، بل ځای کې د هغې تفصیلی، یو ځای کې مطلق ذکر شوي، بل ځای کې مقیدی. دویم نمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي، سنت رسول. دا ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت په مقاصدو کې داو د مبعوث شوی د دې دپاره چې د قرآن کریم وضاحت خلکو ته وکړي. سوکرته ورته قرآن کریم کې الله خطاب کړی لتبین للناس ما نزل الیهم، چې خلکو ته څه نازل شوي هغه ورته بیان کړي. تبیین او بیان د ما نزل الیهم د تفسیر نه بغیر بل څه کېدی نشي. دویم د عالمانو نه دا قول منقول دی چې هغوی وی القرآن احوج الى السنة منها الی، قرآن محتاج دی سنت ته، احتیاج سنت ته ډیر دی د هغې نه چې احادیثو د سنتو احتیاج قرآن ته څنګه دی. تاسو په دې خبره پوه شئ. سنت صرف په خپل ثبوت کې قرآن کریم ته محتاج دی. د سنت اثبات به موږ په قرآن کوو، نور د قرآن کریم آیت تشریح د سنت نه بغیر کېدی نشي. القرآن احوج من السنة، القرآن احوج الى السنة منها الی. او امام شافعی رحمه الله هم فرمایلی دي کل ما حکم به الرسول صلی الله علیه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فیصلې کړي دي دا یې د قرآن کریم نه فهم کړي دي. دریم ماخذ د قرآن کریم د صحابه کرامو آثار دي، آثار د صحابه. حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دي چې قرآن کریم کې د ټولو نه زیات ماهر خلق په صحابو کې اهل مکه دي، په تابعینو کې. بیا په صحابو کې صحابه ټول د مخې مفسرین نه وو، بلکې تفسیر کې ماهرین زیاتو، خو ډېر شهرت پکې د لسو تنانو، او په دې لسو کې دا درې ډېر شهرت په تفسیر کې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر کې ډېر مشهور و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تفسیر کې ډېر مشهور و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ترجمان القرآن حبر الامه ویل شوی دی. علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر کې ډېر زیات ماهر و. د په منبر ودرېده او دا به ویلي چې څوک د قرآن کریم په هر ځای کې ما نه تپوس کوي نو راته ووایي چې زه درته جواب درک. او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره خو ډېره مشهوره ده. حافظ ابن کثیر رحمه الله تفسیر کې او سیوطی په اتقان کې ذکر کړی ده، او علامه زرکشی البرهان کې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي والذی لا الہ الا هو ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما نزلت و این نزلت
وای زما د الله په ذات قسمې قرآن کریم کې داسې یو آیت نشته چې د هغې باره کې ما ته علم نه وي چې دا چا باره کې نازل شوی دی او کوم ځای کې نازل شوی. هر آیت باره کې ما ته دا علم شته. بیا وایي ولو اعلم احدا اعلم بکتاب الله مني تناله المطایا لآتیته. که ما ته پته ولګېږي چې ډېر لرې ځای کې یو سړی دی د کتاب الله په یو آیت زما نه ښه پوهېږي او هغې ته ورتګ ممکني نو زه به خامخا هغې ته ورځم قرآن به تې زده کوم. د دې طلب د وجې نه الله ډېر لوی مقام ورکړی. دریم نمبر ابن مسعود ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ترجمان القرآن ویلی دی. نعم ترجمان القرآن ابن عباسن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې ده اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. تاسو واقعه اورېدلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت یې وکړو. د شپې ورته د اودس دپاره اوبه برابرې کړې، مسواک یې ورته کېښودو، د مانځه ځای ورته برابر کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه اللهم فقهه بالدین وعلمه التاویل. خدایا په دین پوهه کې قرآن کریم پوهه خصوصي درته ورکړي. او یو روایت داسې هم راغلی چې خدایا په قرآن پوهه کې او د قرآن علم د دنه خور کړي. الله تعالی د دنه د قرآن علم خور کو. څنګه یې خور کو؟ بې شمېره شاګردانو د دنه د تفسیر علم زده کو. هغه ډېر زیات دي، ډېر زیات شاګردان د دي په تفسیر کې. زمونږ او ستاسو د تفاسیر چې کوم دي، تفسیر بالماسور چې کوم دي، لکه تفسیر ابن جریر او تفسیر ابن کثیر او دا شان نور تفاسیر، یا د احادیثو کتابونو کې کتاب التفسیر کې کم روایت دي اکثر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دي. خو د ده شاګردان ډېر زیات دي. په ټولو کې مایاناز شاګردان د ده مجاهد ابن جبر، ضحاک ابن مزاحم، طاووس وغیره دي. مایاناز شاګرد د مجاهد دی. تاسو په دې تفاسیرو کې د مجاهد اقوال کتلی دي کړه. د مجاهد ابن جبر بارک سفیان ثوری رحمه الله فرمای اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. تا ته چې په کوم یو آیت کې د مجاهد تفسیر راغی نو دقه دی بس دی، د بل چا اقوال مه لټوه. او مجاهد وی عرست المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات اقفه عند كل آیة واسأله عنها فيما نزلت وأين نزلت. وإذا قرآن کریم میں ټول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اورولے دے، پیش کڑے میں دے ورتا. ہر آیت کے بمی ود راو تپوس بمی تیو که دا آیت دا چا بارا کے نازل شوے و کم زے کے نازل شوے دے. دا دے آثار د صحابو ته په تفسیر کې ډېر زیات ضرورت دی. څلورم نمبر د عربي النسل فصحا او کلام. موږ او تاسو چې څومره کتابونه وایو د فنونو، هغه د همدغه مقصد دپاره وایو چې د قرآن کریم تصحیح وکړو، په تفسیر ځان پوه کړو. زمونږ په دې درس نظامي کې علم ادب کتابونه دي، هغه پړاویږي. دا د کابرینو طریقه ده او په نصاب کې ورننویستي دي. د هغې مقصد دقه دی چې د عربي النسل فصحا او کلام د هغوی اشعار دا معلوم شي. قرآن او احادیثو کې یو لفظ راشي، د هغې لفظ تشریح پکې مونږ وکړو. که دا مقصد پکې مونږ ونه کړو نو د متنبي په ویلو کې ګناه ده، د حماسې په ویلو کې خو ثواب نشته. څنګه خبرې دي پکې، ښې دي که بدې دي؟ خبرې پکې څنګه دي؟ نو دا فحش کلامات خبرې، دا د ښځو صفتونه او دا بعض الفاظ وغیره چې د دې نه صادر شوي دي، دا مونږ برداشت کوو. د دې د برداشت کېدو مقصد دغه دی چې دغه الفاظ مونږ زده کړو، قرآن کریم کې تطبیق کړو. که مو نه کړل نو ګورئ بیا ډېر نقصان خبره ده. دا څلورم بحث د تفسیر ماخذ. پنځم بحث د امام بیضاوی رحمه الله مختصر حالات. امام بیضاوی رحمه الله د ده نوم دی
عبدالله ابن عمر ابن محمد ابن علی الشیرازی البیضاوی التبریزی، لقب دے ناصر الدین، د یو کلی د حایت بیضا وای د شیراز د ایران، د تزکه بیضا وای د بیضا کلی دی. د پیدایش تاریخ نه دی معلوم چې د کله پیدا شوی، خو د اومې صدۍ عالم دی. 641 یا 615 یا 615 یا هجری کې وفات شوی دی. نو د اومې صدۍ عالم دی. ها دته قاضي ولې وای؟ د شیراز کې قاضي و او ډېر تیز و په قضا کې، معزول کړی شو، ډېر خفه و، عهدې نه لرې شه، ډېر زیات خفه و د عهدې پسې. مولین عهدې نه خوښېږي، دا ډېره غټه عهده ده دا موږ او تاسو چې کومه خدای را کړې ده. الله تعالی دې دا عهده زموږ او ستاسې برقراره وساتي. بیا د شیراز نه لاړه تبریز ته لاړه، هلته یو عالم و د هغه درس و، هغه درس کې کېناست، هغه عالم درس کو، درس کې د شاګردانو نه یو تپوس وکړو او دا شرط دا درس د مدرس او عالم د وزیر صاحب په مخ کې و، وزیر ناس، دربار وزیر ناس. نو د عالم د شاګردانو نه تپوس وکړو چې د دې سوال جواب ما ته راکړئ، او که جواب نشئ راکولی نو کم سے کم دومره وکئ چې کم اعتراض ما وکړ دا راته تیر کړئ چې ما څنګه اعتراض وکړ، او د دې جواب هیچ چاته زمانه غیر نه ورځي. قاضي بیضاوي شاته ناست دی، دی پاسېده وی صاحب ماله راځي. هغه عالم ورته ویل جواب زه نه اورم چې ته ماته جواب وکړي، اول ته سوال وکړه، سوال چې ما څنګه سوال وکړو هغه بیان که. نو دی ورته وایي چې تا کوم سوال وکړه د هغه په الفاظو بیان کم که نه مطلب بیان کم، لفظ بلفظي نه بیان کم. د عالم ورته وایي چې بلفظي دې بیان که خو ډېره بخی. نو د بلفظي بیان که او بیا ورته وایي چې د دې جواب دا دی، او بیا یې ورته وایي چې تا د اعتراض کې دغه کمی کړی دی، نو په دې ستا په دې اعتراض زما دغه اعتراض دی، که تا سره څه جواب یې ماله جواب راکړه. عالم سره جواب نه و، اخوا دې خوا به یو غر په بل غر به ویشته، مولا خوان باشد که چپ نشود که نه. مولین خو کمه نه وایي چې زه خو نه پوهېږم، دا خو تاسو موږ باید دا ماده ځان کې پیدا کړو، بس زه په دې مسله نه پوهېږم، دا خو زه بده خبره نه ده کړه. اوس موږ کې دقه کمی دی، بس دا موږ نه وایو یاره زه په دې مسله پوه نه شوم، زموږ معلومات ډېر دي که مجهولات هم ډېر دي که نه وایو به که نه، دا هم پکې یو مجهول شته چې په دې مسله نه پوهېږم. وزیر پوه شته چې یاره مولا خو عالم یې کمزوری که، او دا سړی ځان راویغوښته، قاضي بیضاوي ځان سره کېښوده. وایي څوک یو د کم ځای نه راغلی؟ وایي امام بیضاوي مې نوم دی او د شیراز نه راغلی یم. وایي څنګه راغلی؟ وایي د قضا نه یې لرې کړی یم، ډېر خفه یم ورپسې. وایي څه وکړم؟ وزیر صاحب ورته وایي ته خو ډېر غټ مولا یې، څه ښه در سره وکړم؟ وایي نور ښه را سره مه کوه، خو بس په دې عهده مې بېرته مقرر کړه چې دې عهدې ته ورسېږم. هغه بېرته ټیټ ورکوی، دی بېرته خپله عهده باید مقرر شي. الله ورته چانس میلاو کړ. دویم بعضې کتابونو کې د ده حالات راغلي دي چې دی د یو پیر صاحب سره تعلق و، یو بزرګ سره. دا پیران ډېر ښه خلک دي، ګورئ چې نیکان یي، بدعتیان نه یي. دیوبند مکتبه فکر والا کم پیران چې دي، دیو سره تعلق ساتئ، دې کې ډېر خیر او برکات دي. نو د پیر صاحب سره تعلق هغه ته به ته راته
او پیر صاحب ته به چې کوم دی یو وزیر و هغه به هم راته ورته وزیر صاحب یې مرید و د دې پیر صاحب ته وویل چې زما خو یو مطالبه ده وایي څه مطالبه ده وایي دا مطالبه ده چې د وزیر صاحب ته یو چیټ ما ته راکړه سپارش ولیکه چې ما قاضي جوړ کړي او د ملاتوب کې ډېر وخت وشو مړه بس هېڅ پکې نشته غربت ډېر دی چې قاضي شمه چې دا کار برابر شي نو پیر صاحب خط ورکړ په خط کې ولیکل چې محترم وزیر صاحب سلامونه او خدای دې تا ډېر ښه لري او به دا خط لرونکی قاضي بیضاوي صاحب ډېر لوی ملا دی او ډېر غټ شخصیت دی ما سره ډېر محبت دی او دته مې دا سپارش کې دا خط ورکړ چې دته جهنم کې د یوې مصلي عمره ځای ورکړه جهنم کې ځان سره شریک کا دا خط پیر صاحب ورته ویل چې دا به ګورې نه د کتو نو روان دی وزیر صاحب ته چې وزیر صاحب ته ورسېد خط یې ورکړه وزیر صاحب چې وکته ویې خندل وایي څنګه دې وخندل وایي دې کې داسې لیکلي دي چې دې در سره جهنم کې شریک کا او جهنم کې د موسلی عمره ځای ورکړه ځکه عهده چې په زور غواړي نو هغه خو د خدای مدد نه وي که نه او قضا کې بیا قضا خو بلا ګران کار دی دې کې خو ډېر کم خلک پاتې کېږي او که مونږ وایو او دا زه تکړه یم او داسې یم نو دا به ځان بیا اعتماد شي بیا ښه ده دا به وایي زما کې ډېر نقصانات دي بس دې خبرې په ده باندې ډېر اثر وکړو بس توبه یې ویسته بس وزیر صاحب ورته وایي قضا کې حصه در کوم بس وایي زه درنه لاړم بس تر اخره پورې د پیر صاحب په خدمت کې پاتې شي خپل درس او تدریس یې کوو د پیر صاحب سره تعلق و چې بس تا خو زما ډېره ښه تربیت وکړو زما خو ډېره اصلاح وشو نو امام بیضاوي رحمه الله د لوچتې پایې مفسر او عظیم شخصیت شپږم بحث د تفسیر بیضاوي متعلق یو خصوصي خبره هغه دا ده د امام بیضاوي رحمه الله دا تفسیر د حقایقو د کلام او د حکمت د دقایقو د حدیث او د سنت د اسرارو د علم معانی او بیان او بدی او د رموز د فلسفې او د وجوه د قراءاتو د غوامض د صرف او د نحوی د مباحث د لغاتو د مباحث او محاسن د نظم قرآن او د مقاصد د تنزیل عظیمه مجموعه ده دې کې اعراب معانی بیان بدی دا د کشف د زامحشری نه راخیستل شوي دي زامحشری ډېر لوی سړی و تفسیر کې بلاغت او نحوه کې او حقایق د کلام او د حکمت دا د امام رازی د تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر نه راخیستل شوي دي غوامض ګران خبرې د اشتقاق او لطائف د اشاراتو دا د امام راغب د مفردات نه راخیستل شوي دي گویا کی د امام راغب د مفردات القرآن د امام رازی د مفاتیح الغیب او د زامحشری د کشاف د علومو یو خیسته عظیم امتزاج تفسیر بیضاوي دی چې انوار التنزیل او اسرار التاویل ورته د نوم ایښی دی زموږ د مدارسو کې د پخوانه دا رواج دی د دیوبند چې کوم ترتیب و د درس نظامی په هغې کې بیضاوي و او دا موقوف علیه درجه یا دوره صغرا کې لوستل کېږي د پخوانه بعضې ځایونو کې وفاق زمونږ د وفاق په دې نصاب کې دا یو پاو د یوه ربع ده موږ د استاد صاحب نه 2 رکو ویلی دی 2 رکو او 2 رکو هم بلا ډېر شی دی مونږ 2 رکو پورې اهتمام کوو چې 2 رکو پورې ووایو کله 2 رکو نه کم مونږ نه دی ویلی الحمدلله ان الله علی کل شیء قدیر پورې انشاءالله العزیز دا به ډېر شی که وخت و نو مخکې به هم پسې ځو
خو 2 رکو پورې چې ورسو ان شاء الله دا به ډیري. الله تعالی دې موږ او تاسو ته استقامت را